دې وخت کې یو نوجوان لا راغلی یو چې پښتو ادب سره تعلق ساتي او په وجود به تاسو ته ټپ ښکاري خو په عقل او په پوهه باندې ډېر لوړ مقام لري او د پښتونخوا په ښو شاعرانو کې ذکر راولم چې یو خو معذوره دی او وجود هم دومره تندرست نه لري نو مونږ ورسره ناست یو عاطف نوم یې دی او ترکې سره تعلق ساتي د خپل د هغه نه څه تپوسونه کوو چې د شاعرۍ مقصد څه دی او زیاتتر روح یې د شاعرۍ کم طرف ته دی نو دې وخت کې مونږ تاسو سره عاطف په سکرین باندې راولو عاطف صاحب تاسو پورا نامه څه ده او څه کار کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو ټولو نه مخکې خو وړاندې ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ما له دومره ټایم راکړو دومره هغه کې ځکه چې نن سبا خو لکه تاسو ښه پته چې چا سره ټایم یم نه ډېر شکرګزار یم ستاسو زه خو زما نوم عاطف اقبال غزل دی اقبال غزل مې تخلص دی عاطف اقبال غزل جی شعر شاعري کوو لګیا او شعرونه خو ډېر خواږه دي ما اورېدلي هم دي او ملګرو هم ډېر زیات خوښ کړی نو چې څومره ستا ویډیو چلېدلی نو زیاتتر ملګرو خوښ کړی ده ما هم د هغې نه اوچت کړی وی او بیا مې ستا شعرونه اورېدلي دي نو دا راته ووایې چې د شاعرۍ مقصد د څه دی او په کوم روح باندې دی شاعري شروع کړې ده چې د چا نه متاثره شوې وې که نه مینه دې کړې ده او په فلحال په مینه کې روانې نو د دې څه یاره جي ظاهره خبره چې انسان به یې او مینه پکې نه وي ځکه چې مینه خو پکې شرط خامخا دی په شاعرۍ کې لکه په غزل کې خامخا مینه شرط دی بلکل او زما نشي یاد چې یاره ما شاعري سټارټ کړې ځکه چې دا د ډېر د وړوکوالي نه لکه ما شاعري سټارټ کړې د ډېر وړوکوالي نه او څومره عمر دی ستاسو؟ زما تقریبا 29-30 سال 29-30 سال عمر دی او وجود کمزور دی او څه ورسره غریبي ده نو د هغې په وجه باندې عاطف خپل ژوند د ځان دپاره استعمال کو او د خلکو دپاره یې د مینې او چې د وس چې کوم شعر دی کوم غزل دی نو هغې ټول په شعر کې رانغاړلی دی او دنیا ته یې چې کوم دی ښیي چې زما خو نور وس نه کېږي خو دا شعر او دا غزل چې نو د انسان ژوندی پاتې کوي نو په هغې باندې ورسره مونږ لګیا یو تفصیلي خبرې ورسره کوو عاطف سره ښه جي او کار روزګار څه کوئ؟ نه چې کار نه کوم تر اوسه خو مې تعلیم کو میټرک مې کلیر کو نو اوس مې ځان نه داسې یو وړوکی پکې دوکان دغه کړی دی بس هغې کې مې ځان مشغول کړی دی هلته کې د ګران او د غټ کار اوچتېدو د چې کوم دی دومره په اوږو بوج نشي راوستی ځکه چې وجود کمزوری دی او تقریبا شاعري به دې څومره کړې وي؟ چې شاعري خو ما ډېره زیاته کړې ده او ډېره زیاته تقریبا غزلې پکې ډېرې دي سندرې پکې ډېرې دي سندرې پکې هم شته دی غزلې پکې هم شته دی دا قسم پکې نعتونه دي نظمونه دي پکې نو که دې خوښه وي نو د عوامو ته به یو غزل ډالۍ کړو ولې نه په سر سترګو ووایه یو غزل ډالۍ کړې ملګرو غزل دی سترګې مې سترګو ته نږدې که لږې سترګې مې سترګو ته نږدې که لږې د خلکو سترګې راپسې که لږې مننه او نشه نشه خمار نه یم نشه نشه خمار نه یم سترګې زما نشې نشې که لږې ما پکې پټ که رڼا تېرې که ما پکې پټ که رڼا تېرې که زلفې زما په مخ خورې که لږې مننه او داسې بېخوده زنګېدلې نه یم داسې بېخوده زنګېدلې نه یم ډکې پیالې د مې کدې که لږې اقبال غزل ولې خوب نه درځي اقبال غزل ولې خوب نه درځي بس که وده شه یوې مې که لږې خلکو سترګې راپسې که لږې
ډېر ښه ډېر مزه ده سترګې راته سکلې دي. د عاطف صاحب د ښکلي شعرونو نه پس تاسو د عاطف صاحب انټرویو هم د هغې نه مخکې واورېدله او مونږ د دې عاطف صاحب دې شعر سره ستاسو نه اجازت غواړو. اجملي خان ترکیب ستاسو ورور ډېره ډېره مننه.